بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسر خان یوسفزئی ستاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو، یو اپډیټ راغلی دی، نوی ډیولپمنټ په سیاسي میدان کې شوی دی. هغه به تاسو سره شریکوم. اطلاع دا یو څو ورځو نه خبرونه چلیږي چې نواز شریف ته سعودي عرب محمد بن سلمان دعوت د دورې ورکړی دی. د دې دورې دغه څه دی، نواز شریف سعودي عرب ته څه دپاره ځي او هغه یې اصطلاح راغوښته دی او دی به لاړ شي که به لاړ نه شي سعودي ته. او د دې قسمه خبرونو نه د ځان خبر ساتلو لپاره ګرانو کتونکو زموږ چینل کیسرنامه ځان سره سبسکرایب کړئ او د ګنټای بټن دباو کړئ چې زموږ خبرونه تاسو ته نیغ په نیغه در رسي. نو ګرانو کتونکو، څنګه چې تاسو ته موږ ووی، دا اطلاع راغلې ده چې نواز شریف د یو ورځ دوه نه دا خبر ګرځېده چاپېره چې نواز شریف ته د سعودي بادشاه چې کوم دی ولی عهد د شاه سلمان زوی محمد بن سلمان، هغه دعوت د دورې ورکړی دی. دا په داسې دور کې، دا داسې ټایم کې دا دعوت هغه یې ورکړی دی چې د پاکستان او د سعودي عرب تعلقات ډېر زیات خراب شوي دي او د متحده عرب اماراتو تعلقات هم خراب شوي دي. اوس ګورو چې د دې دورې دغه څه دی. تازه ترین اطلاعات دا دي چې د نواز شریف پرسنل سټاف چې کوم دی، پرسنل سټاف هغه د سعودي عرب ته رسېدلی دی. د دورې جایزه به اخلي. د داسې خلکو همیشه د دورې نه مخکې پرسنل سټاف ځي یا دغه ځي مخکې هغه دغه چک کوي او ګوري. اوس دلته دا اطلاع هم دې سره را روانه ده چې نواز شریف سره یو خو د دې دورې مطلب دا کیدی شي چې د نواز شریف د یعنی د پی ډي ایم چې کوم مومنټم چلیږي، کوم تحریک چلیږي د حکومت خلاف، نو په دې کې ګنې د سعودي یا د عربو ممالکو لاس دی. د سعودي ګرانو کتونکو، موږ سره زموږ په سیاست باندې او زموږ په خارجه پالیسۍ او زموږ په دغه باندې د سعودي اثر رسوخ د مخکې نه هم ډېر زیات دی. شاید چې امریکا دومره نه چې څومره سعودي په دې کې انوالي او څومره د سعودي په موږ باندې پریشري او دباوي، دومره د امریکې به هم نه. نو په داسې حالاتو کې دې ته هم کتی شي چې خلک په دې باندې هم سوچ کوي چې آیا په دې تحریک کې د اپوزیشن د پی ډي ایم چې کوم تحریک چلیږي په دې کې د سعودي دوی سره لاس کیدی شي او که نه. دا په داسې حالاتو کې دا چې فوري طور حکومت چې کوم دی د پی ټي آی حکومت عمران خان د هغې 2 اربه ډالره هغه واپس کړو او په دې راتلونکي جنورۍ کې دا بل قسط اخري دریم قسط هم چې کوم دی د وخت نه مخکې د ورکولو پاکستان کوشش کوي. دې نه اندازه لګي چې تعلقات د دواړو ملکونو خراب شوي دي. نو په دې دغه نظر باندې ورته هم کتی شي چې د پاکستان او د دوی چونکې تعلقات خراب شوي دي او پاکستان یا عمران خان حکومت یا زموږ اسټبلیشمنټ هغه خبرې د هغې نه مني، نو په دې وجه دا هم کیدی شي چې هغې نواز شریف سره په دې باره کې خبرې سکول غواړي. خو په دې کې اوس سوال دا پیدا کیږي چې آیا نواز شریف به دا دوره وکړی شي او که به ونه کړی شي. ځکه چې نواز شریف ګرانو کتونکو، تاسو ته موږ د دې نه مخکې ویډیو کې ویلي دي چې نواز شریف د میډیکل ریزنس په وجه د هغې 6 میاشتې ویزا
بړاو شوې ده، برطانیې حکومت بړاو کړې ده. نو دا به یو ایشو وي. بل طرف ته دا دی چې د لندن نه هم د کرونا په وجه فلایټونه بند شوي دي او د سعودي هم خپل باډرې او خپل فضایي حدود سیل کړي دي. د پاکستان نه هم فلایټونه، پاکستان هم خپل فلایټونه سعودي ته چې څومره وو هغه کینسل کړي دي. نو په دې وجه دا هم یو مسله ده چې ایر ټریفک خو هم بند دی، سعودي هم بند کړی دی او لندن هم خپل فضایي حدود بند کړي دي. نو د کرونا د صورتحال په وجه نو دا به هم کتی شي. اوس به نواز شریف که ځي نو ګرانو کتونکو هغه به په چارټر فلایټ کې ځي، عام جهاز کې خو هغه نه ځي او کیدای شي چې محمد بن سلمان ورپسې د هغه خپل جهاز ولیږي. هغه جهاز کوم کې چې عمران خان د امریکې نه راته، که تاسو ته یاد وي چې هغه امریکې ته تللی و او هلته یې هغه دوره کړې وه، بیا دلته پی ټي آی والو غوبل جوړ کړی چې ورلډ کپ یې وګټو. هغه ورلډ کپ که تاسو یاد وي بیا چې هغه راتلو په جهاز کې محمد بن سلمان ول خپل جهاز ورکړو، د نیمې لارې نه بیا واپس کو چې په جهاز کې خرابوالی راغلی. د دغه ځای نه هم پته لګي چې دا تعلقات د دغه ځای نه څه په روانېدو شروع شوي، څه چلو دا جهاز ولې واپس شو. بیا په کمرشل فلایټ کې عمران خان راغی. نو هغه جهاز کې به زما خیال دی چې دغه جهاز به ورپسې ځي یا ایر ایمبولینس چې کوم دی، چونکې ناجوړه دی که ډاکټرانو ورته اجازت ورکړو. دغه د ویزو دا مسله ده، دا به ورته بیا مسلې پیدا کوي. نو ښه په سوچ سمج باندې به نواز شریف په دې کې فیصله کوي چې دا دوره هغوی کولی شي او که نشي کولی او د دې به مضمرات سي راتلونکي دغه کې، ځکه چې پاکستان به بیا دا الزام کوي لګوي په برطانیه باندې چې نواز شریف د هلته نه سیاست کوي. یا دا هم کیدای شي چې نواز شریف د دې دپاره سعودي ته ځي چې هغه هلته د مستقبل دپاره د پاتې کېدو، چونکې لندن کې کیدای شي چې دغه شي، کیدای شي چې هغه د سعودي کې مخکې لکه څنګه چې پاتې شو بیا د پاتې کېدو دپاره د اوږد قیام ته ضرورت وي. نو کیدای شي چې سعودي کې هغه خپل قیام دپاره بندوبست وکړي. دې سره کیسر خان یوسفزۍ ته اجازت ورکوي. د الله په امان.